السلام علیکم. نن یو 15 غټ خبرې دي چې کوم نه به تاسو ته پته ولګي چې ملکي سیاست چرته روان دی، معیشت چرته روان دی او د عوامو سره څه کیږي. خو د هغې نه مخکې فایروال په وجه باندې ډېر مشکلات دي. زما دا اکاونټ هم په وارننګ باندې دی، نو تاسو کوشش کوئ چې کو ویډیو مو خوښه شي لایک کوئ، کمنټ کوئ او ډېر یې شیر کوئ چې د دې حکومت دا کوششونه دي چې اواز دباوي، دا کوششونه ناکام کو. اولنی خبر دا دی چې میډیا باندې بیا چلیږي چې میاں نواز شریف صاحب بهر روان دي. د میاں نواز شریف صاحب دی تاریخ دی دوی د 1985 نه سیاست شروع کړي، 40-45 سالو شو سیاست کې، او دوی چې کلم په سخته کې شي نو ډیلو کې او لاړ شي. اول ډیل د مشرف سره کړو په جیل کې، او جیل کې سخت نشوي برداشت کولې، بیا مشرف سره ډیلو کو او د سلو بیګونو سره سعودي عرب ته لاړو، سرور پیلس کې ښه د آرام ژوند تیر کو چې بیا مشرف دور ختمېدو واپس راغی. بیا چې دلته کې حکومت ختم شو نو جنرال باجوا سره ډیلو کو، بیا لاړو بهر ته، او دې پیریله چې کله دی راغلی نو دی په دې کمیټمنټ راوستیو چې تا به وزیر اعظم کوو. مخکې دې 2 پیرې وزیر اعلی پاتې شوی، 2 پیرې وزیر اعظم پاتې شوی، رورې 3 پیرې وزیر اعلی پاتې شوی، اوس 2 پیرې وزیر اعظم دی، اوس یې لور هم وزیر اعلی ده. دوی وایي چې علاج لزي، نو په دې 15 دورونو کې چې دوی وزیر اعلیګان وزیر اعظم په خپله پاتې شوی، په پنجاب کې یو هم داسې هسپتال نشته چې د میاں صاحب پکې علاج وشي. دا یو ډېر اهم سوال دی. خو مسله څه ده؟ مسله دا ده چې مخکې به عوامو دی لیډر ګڼو، ځکه چې بل څوک په مقابله کې نه و، او خلکو به وایي چې زه خیر دی کو جیل ته تللی دی او د جیل نه ډیلو کو لاړو نو خیر دی. خو اوس ورسره په مقابله کې عمران خان دی، او چې کم همت سره په جیل کې ولاړ دی د دې ظلم ستم خلاف، نو خلکو اوس دی ير کو چې لیډر دغسې خو میاں صاحب چې کم کارونه کول دا خو د ګیدړانو کارونه دي. بیا ورسره دوکه خپل وکړه د الیکشن نه مخکې د اسټیبلیشمنټ او د مسلم لیگ نوم دا خیالو چې نواز شریف په نوم باندې به اوس هم ووټ کیږي او دا پوسټر به وایي به زموږ وایي چې نواز شریف به انقلاب راولي. خو هغوی ته پته نه وه چې سوشل میډیا په وجه باندې په ملک کې حالات ډېر بدل شوي دي. اوس څوک هغه ته لیډران نه وي کم چې د 4 هفتو بانه عدالت کې افیډیویټ ورکړی او 3.5 کال په A1 فیلډ په هغې اپارټمنټس کې تیر کړو چې کم باندې د انکاري و چې دا زمونږ نه دي خو د کرپشن دي. نو یو دا اهم خبره وه چې هغې کله راوستو نو د الیکشن نه مخکې پوهه خلکو ته پته وه چې ډیل د اسټیبلیشمنٹ او د شهباز شریف شوی چې صرف به د نواز شریف په نوم ووټلو، نور به دی وزیر اعظم کیږي نه. او هغه وه چې ډېر مایوسه دی، دا 9 میاشتې ډېر په مایوسۍ کې تېرې کړې، او دوی بیا ټیک ټاکي چې کله اقتداري، خو چې کله سختې راځي نو بیا د دنیا هره بیماری په دوی په بدن کې راوځي. او اوس دغه ویلي دي اتا تارډ چې هغه ته د کینسر خطره ده، خو د سادهګانو ته پته نشته چې د کینسر د ټول نه خاص هسپتال په لاهور کې دی شوکت خانم. دویم خبر دا دی چې د پنجاب پولیس کم په د 2 کالو کې دوی د سیاسي مقاصد دپاره استعمال کړه، د هغوی کارکردګي ډېره بیکاره شوه، ځکه چې د هغوی مخکې ډېرې قربانیانې وې د دهشتګردۍ خلاف، د امن و امان خلاف. او اوس یو ریپورټ راغی چې پرون د پنجاب پولیس راجنپور ته روانو د کچې علاقې کې دغه دپاره اپریشن دپاره، نو 15 پولیس والا د ګاډو نه کوشو او هغوی انکار وکړو چې مونږ مرګ له نه ځو، مونږ ته حکومت بیا څه راکوي نه او هسې مړه کېږو. نو د پنجاب پولیس کارکردګي په دې وجه یې کړه چې هغه بېګناه سیاسي کارکنانو ته، ښځو خلاف کورونو ته وروړي، لوټ مار کې انوالو شي. نو بیا یې د کارکردګۍ دغه کاري چې د ډاکوانو نه د پنجاب پولیس 15 کسان د یرې نه د ګاډو نه کوشو او انکار یې وکړو، نه ځي هلته. درېیمه خبره دا چې د ملک درېیم خبر دا چې دومره مافیا مضبوطه ده چې دې نه اندازه وکړي چې د سینټ کمیټې ته د پاور ډیویژن سیکرټري د دې خبرې نه انکار وکړو چې کم IPPs د ملک تباهۍ ته ورسو او 2000 ارب روپۍ هر کال کیپیسټي چارجز علي، د هغوی لیست او د معاهدې تفصیلات پیش کولو نه انکار وکړو. د عوامو منتخب نمایندګانو ته د یو 22 ګریډ سیکرټري افسر انکار ولیکئ، ځکه چې هاته پته ده چې زما په شا باندې د IPPs ډېره مضبوطه مافیا ده او هغوی به ما بچ کوي، کو نوکري مې ملاړ شي پروا نشته. نو د عوامو
په ظلم باندې چې په عوامو کم کیږي د هغې معاهدو عوامو نمایندګانو ته ښودلو نه یو سرکاري ملازم انکار کوي او دغه سرکاري ملازم ته د عوامو د ټیکس د پیسو نه تنخوا میلاویږي. نو دا هم د پاکستان یو ډیره غټه بدقسمتي ده. څلورم خبره ډیر د یو خندا ده. خلک وایي کو د کچې ډاکوانو دا مسله حل کوي نو یا خو هلته کې د کچې په علاقه کې د تحریک انصاف دفتر کولاو کې نو پولیس به پې لکه د میزایل ورشي یا هلته کې د تحریک انصاف یو جلسې اعلان وکړي نو هم به پولیس او اسټیبلیشمنټ دغه علاقه داسې صفا کړي چې اړو به پکې سي نه یا هلته کې د ډي ایچ اے اعلان وکړي چې دلته کې ډي ایچ اے دا ځمکه ډي ایچ اے له ورکو نو بیا اسټیبلیشمنټ پوه شه انتظامیه پوه شه په ورځو کې به آزاده کړي. پنځم خبر ډیر د افسوس دی او هغه دا دی چې پرون راسې تاسو ګورئ چې ټول ملک کې هړتالو د تاجرانو د ټیکسونو د زیاتی د لاسه او ورسره 28 محکمې ختمي نو 2.5 لکه ملازمین به بیروزګار شي 1.5 لک ملازمین به بیروزګار شي 1.5 لک خلک سره 1.5 لک خاندانونه دي چې به بیروزګار شي د یوټیلیټي سټورز ملازمین دي د پی ډبلیو ډي دي ډېرې محکمې دي او دغه عوامو باندې اثر کوي او دویم طرف ته خبر دی چې د اپریشن ضرب عزم د پاره اپریشن ضرب عزم د پاره 20 ارب روپے جاری کړي نو مطلب دا دی چې جنگونه به جاری وي او کاروبارونه او ادارې به ختمیږي. دغه زموږ بدقسمتي ده. الله دې په دې ملک باندې رحم وکړي. ډېر ګلزار ملک دی خو د نااهله حکمرانانو او د هغې د سهولتکارو د لاسه داسې هلته راغلي یو چې خلک خودکشیانې کوي. دا کم تاجرانو چې هړتال کړی دا ټول د مسلم لیګیان ووټران دي ځکه چې تاجران په مسلم لیگ په دور کې ډیر زیات خوشحالي هغوی ورته اوس په قهر شوي دي او هغوی وایي چې دا ظالمانه ټیکسونه مونږ نه منو. نو ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ پې وکړئ لایک ورکړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.